बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन बमूंगा स्टार्ट को द क्लास 9 फिजिक्स सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स नो काइनेमेटिक्स नमक की बमूंगा स्टडी को चे मैकेनिक्स त वही जगह चे काइनेमेटिक्स मूंग सर ब्रांच ते द मैकेनिक्स नो हेडिंग वर्क है मैकेनिक्स द मैकेनिक्स definition मूंग सर दासे दी चे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी मोशन अप ए ऑब्जेक्ट da چې کوم میکانکس د موږ سره برانچ دی د فزکس او په دې کې موږ سټډي کوو د هغه آبجیکټ چې هغه موشن کوي. اوس د میکانکس موږ سره دوه برانچز دي، یو ته موږ وایو کاینمټکس او بل دی ډاینامیکس. نو په زموږ چې کوم چپټر نوم دی هغه دی کاینمټکس. نو په دې چپټر کې به موږ صرف کاینمټکس وایو په پوره ډیټیل کې. ډاینامیکس زموږ را روان چپټر دی، الته به موږ ډاینامیکس پوره ډیټیل کې سټډي کوو. د کاینمټکس ډیفینیشن موږ سره داسې دی چې د برانچ اف میکانکس ان which we study motion of the object without going into detail of what causes the motion is called as kinematics. کاینمټکس چې کوم دی دا برانچ دی د میکانکس او په دې کې موږ سټډي کوو د هغه سيزونو چې هغه موشن کوي، خو دا پکې موږ سټډي نه کوو چې دا کوم آبجیکټ د موشن کوي دا د څه د وجې کوي. काइनेमेटिक्स زموږ د پوره کلیر شو. اوس ډاینامیکس ته وایي. ډاینامیکس په موږ اسه لګ غونته ډیفینیشن له بیٹا چور کو بیا به موږ پر روان چې کوم زموږ چپټر د ډاینامیکس کې به موږ پوره ډیټیل کې وایو. نو ډاینامیکس کې موږ د هغه سيزونو سټډي کوو چې هغه موشن کوي، ور سره د دې سټډي کوو چې دا آبجیکټ چې کوم موشن کوي دا د څه د وجې کوي. اوس دې پسې زموږ چې کوم نیکسټ ټاپک دی هغه دی ریسټ او موشن. ریسټ څه ته وایي او موشن څه ته وایي. نو د ریسټ مو ډیفینیشن چې کوم دی موږ سره داسې دی چې ا باډي از سیډ ټو بی ایٹ ریسټ اف اټ پوزیشن ډز ناٹ چینج وذ ټایم وذ ریسپیکټ ټو ا پارټیکولر ریفرنس پوینټ. چې کله یو آبجیکټ خپل پوزیشن ټایم سره د یو خاص ریفرنس پوینټ لحاظ سره چینج نه کی، نو موږ ویلی شو چې کوم دا آبجیکټ دی دا پر ریسټ کې دی. اگزامپل داسې چې ا پرسن سیټینګ ان ا کلاس روم از ایٹ ریسټ وذ ریسپیکټ ټو د روم. یو کس دی او هغه په کلاس کې په چیر باندې ناست دی یا هغه په کلاس کې ناست دی، نو د کلاس ریفرنس لحاظ سره چې کوم دی هغه په ریسټ کې دی. اوس موشن څه ته وایي. د موشن ډیفینیشن موږ سره داسې دی چې ا باډي از سیډ ټو بی ان موشن اف اټ پوزیشن چینج وذ ټایم وذ ریسپیکټ ټو ا پارټیکولر ریفرنس پوینټ. چې کله یو آبجیکټ خپل پوزیشن ټایم سره د یو خاص ریفرنس پوینټ لحاظ سره چینج کوي، نو موږ ویلی شو چې دا آبجیکټ چې کوم دی په موشن کې دی. اگزامپل ا کار مووینګ ان ا روډ از ان موشن وذ ریسپیکټ ټو د روډ. په روډ چې کوم گاډي روان دي نو هغه کار چې کوم گاډي دی هغه چې کوم دی خپل پوزیشن وذ ریسپیکټ ټو ټایم چینج کی. هغه ته تاسو د روډ نه ګورئ نو هغه خپل پوزیشن چینج کی، نو موږ دا ویلی شو چې کوم دا گاډي دی دا یا چې کوم دی سایکل دی هر څه چې کوم آبجیکټ دی هغه په روډ باندې روان دی، نو موږ ویلی شو چې دا آبجیکټ یا دا کار چې کوم دی په موشن کې دی دا ټایم کې. اوس د دې نه پس چې کوم زموږ نیکسټ ټاپک دی هغه دی ریسټ اینڈ موشن آر ریلیټیو کوانټیټي ده. دنه مخکې موږ زده کوو چې ابسولوټ کوانټیټي څه ته وایي او ریلیټیو کوانټیټي څه ته وایي. بیا به موږ دې ټاپک ته راشو. نو ابسولوټ کوانټیټي موږ سره هغه کوانټیټي ده چې هغه هر ډیفرنٹ ابزرور د پاره یو ویلیو ورکوي. مطلب دا مارکر دی د ماس دی 5 kg، نو په ارث باندې به د ماس 5 kg، په سن باندې به د ماس 5 kg، په مون باندې به د ماس 5 kg. مطلب دا دی چې تاسو د هر ریفرنس نه وته ګورئ د ماس په د چې کوم ویلیو دا به سیم ویلیو ورکوي. اوس ریلیټیو کوانټیټي څه ته وایي. نو ریلیټیو کوانټیټي هغه کوانټیټي چې هغه ډیفرنٹ ابزرور د پاره ډیفرنٹ ویلیو ورکوي. اوس ریسټ او موشن موږ سره ریلیټیو کوانټیټي ده. ریسټ او موشن موږ سره ریلیټیو کوانټیټي ده. دا ډیپند کوي په پریم اف ریفرنس باندې چې کوم ابزرور دی دا وته د کوم پریم اف ریفرنس نه ګوري. اگزامپل کې تاسو د ریلیټیو د پوینټ پوره کلیر شي. اوس ا پرسن اگزامپل دا سری چې ا پرسن سټینډینګ ایٹ د ریلوے سټیشن از ایٹ ریسټ وذ ریسپیکټ ټو د station. Similarly, two other persons sitting in a moving train are at rest with respect to each other, but for the person standing at the station, the other two person in the moving train are in motion as shown in the diagram. دا چې کوم ټرین دی دا مطلب روان دی. اوس دې کې دوه کسان ناستی او یو چې کوم دی په دې سټیشن نه بهر ولاړ دی. نو دا چې کوم دوه کسان په دې ټرین کې دننه ناستی دا د یو بل ته چې کوم دی پر ریسټ کې دي، خو د دې بهر سټیشن دا چې کوم دا پرسن ولاړ دی د د لپاره دا دوه چې کوم دی په موشن کې دي. ځکه چې دا ما وې چې دا ریلیټیو کوانټیټي دا او دا ډیپند کوي په ابزرور باندې چې وته د کم پریم اف ریفرنس نه ګوري. نو د دې کته تاسو د دې ټرین پریم اف ریفرنس نه دی کس دی د ته ګوري نو دی پر ریسټ کې دی، خو کو تاسو وته د پریم اف ریفرنس نه دی دوه کسان ته ګوره دی په موشن کې دی. اوس کوېسچن دا جوړیږي چې کله دا پوسیبل ده چې یو آبجیکټ په یو ټایم باندې په ریسټ کې کیدی شي او په موشن کې کیدی شي. بالکل دا پوسیبل ده. اگزامپل داسې چې مطلب دا یو کلاس روم دی
پدې کې یو کس داسې په چیر باندې ناست دی ستاسو چې کوم مرګر دی او په چیر باندې ناست دی او تاسو دلته کې ولاړ یې وته اوس د دې روم پریما پریفرنس نه که تاسو دې کس خپل مرګري ته ګوره چې کوم په چیر باندې ناست دی نو دې څه دی په رست کې دی د ریسټ ډیفینیشن موږ څنګه کړو چې کله یو آبجیکټ خپل پوزیشن with respect to time د یو خاص ریفرنس پوینټ لحاظ سره نه چینج کی نو موږ ویل شو دا آبجیکټ څه دی په رست کې دی نو دې چې کم دا په چیر باندې چې کم تاسو دا مرګره ناشته دی خپل پوزیشن with respect to time نه چینج کی نو دې پس کې دی په رست کې دی اوس کو چر تاسو یو بل مرګره دلته کې مونږه سن تر وهیجو دلته پسند باندې دی په ارت دی او دا چې کم تاسو دا بل مرګره دی دلته پسند دی نو کو ورته تاسو د سن نګوره نو دا چې کم تاسو د مرګري په دې چیر باندې ناست دي سي دي په موشن کې دي ځکه چې ریسټ او موشن موږ سره ریلیټیو کوانټیټي دا او دا ډیپند کوي په پریما پریفرنس باندې چې کم ابزرور دا د کم پریما پریفرنس نګوري نو کو تاسو وته د دې روم پریما پریفرنس نګوره نو دې چې کم دی په ریسټ کې دي خو کو تاسو وته د سن پریما پریفرنس نګوره نو دې په موشن کې دي ځکه چې دا لیټ سپوز ما سره چې کم دی ارت دی او دا چې کم ما سره دی دا سن دی یا سن به موږ دې ځای واخلو څنګه چې به موږ نیوکلیس او د الکترون خبره کوله داسې چې کم دی دلته دا ارت دی اوس دا ارت چې کم دی د ګیر چاپیره موشن کوي په سرکولر پات یا موږ ویلو شو الیپټیکل پات کې کیپلر وایي چې دا مطلب الیپټیکل پات کې دی دا به تاسو بیا په را روان چې کوم سیکنډ ایئر یا فرست ایئر کې چې کوم دا ټاپکونه دا به تاسو ولته وایي نو دا چې کوم ارت دی موشن کوي ګیر چاپیره د سن نه نو اوس که تاسو دلته تاسو کوم امرګر دی او دی په سن ناست دی نو دا چې کوم ارت دی موشن کوي د سن نه ګیر چاپیره نو چې د موشن ډیفینیشن موږ څنګه کړو چې کله یو آبجیکټ خپل پوزیشن with respect to time د یو خاص ریفرنس پوینټ لحاظ سره چینج کوي نو موږ ویل چې دا آبجیکټ څه دی په موشن کې دی نو تاسو لیټ سپوز کې چې دا ارت دی او دلته کې تاسو په هغه ارت به موږ له غټ والو دا پکې تاسو هغه روم دی او دلته تاسو مرګري په چیر ناست دلته تاسو ولاړې نو دا ارت اوس د دې سن نګیر چاپیره موشن کوي نو د دې وجه چې کم د تاسو دا مرګري دی کم چې په چیر ناست دی د دې لحاظ سره دی سدي په موشن کې دی او د تاسو چې کم تاسو د سره په دې روم کې ناست نو تاسو لحاظ سره دی سدي په ریسټ کې دی نو دا پوسیبل دا چې یو آبجیکټ یا چې کم آبجیکټ دی یا تاسو د مرګره دی په یو ټایم باندې په ریسټ کې کېدی شي او په موشن کې کېدی شي څنګه چې ما اگزامپل دا یو درکو د لپاره چې کوم نه په دغه ټایم باندې دی په موشن کې دی خو تاسو د لپاره چې کوم تاسو د مرګره دی په دغه ټایم باندې ریسټ کې دی ځکه چې دا ریلیټیو کوانټیټي د ریسټ او موشن موږ سره ریلیټیو کوانټیټي دا ډیپند کوي په پریما پریفرنس باندې دې ځکه پورې چې کوم زمونږه لیکچر هغه ختم شو را روان لیکچر کې به مونږه سټډي کوو چې موشن څه ته وایي د موشن به پورا ټایپس مونږه ډیټیل کې وایو چې د دې څه ټایپس دي ورسره په دې باندې اگزامپل هم ورکو د دې ځای پورې ډېر دی الله حافظ